عنہ دے. په دغه سلسله کې یو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ دے. رب ذوالجلال مخلوقات پیدا کړي دي، په تمام مخلوقاتو کې بهترین غورا اشرف مخلوق دا انسانان دي. رب ذوالجلال انبیاء او رسولان پیدا کړي دي، خو پټولو رسولانو او انبیاءو کې غورا او بهترا او افضل نبی هغه زمونږ استاسو غمخوار نبی دے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام انبیاء او تمام رسولانو کے امام الانبیاء دا ټولو نه بهتر او افضل دی. دغه رنګه د امام الانبیاء صحابه کرام دی، ټول صحابه زمون د سرونو تاجونه دي، خو په تمام صحابه کرامو کې د ټولو نه بهتر او افضل صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے. او بیا چا چې صحابه لیدلی دي ایمان حالت کې او د ایمان په حالت کې، بیا دغه خلق د دنیا نه پرده شوي دي. صحابه لیدلی دي د ایمان حالت کې، بیا د ایمان په حالت کې د دنیا نه پرده شوي او وفات شوي دي. دغه خلقو ته تابعی وي. په ټولو تابعینو کې بهتر او افضل تابعی چې صحابی نی خو صحابی لیدلی دا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ دے. په تابعینو کې او د حضور علیہ الصلوۃ والسلام په امت کې د حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ ډیر لوړ مقام دی، او دا یو داسې د الله تعالی په بندګانو کې دی چې حضور مبارک د په خپل باندې ډیر فرامین ارشادات او ډیر روایات د حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ بارک دی. د متعلق یو څو خبره عرض کومه. اول نمبر د خپل نوم دی اویس، د پلار نوم دی عامر، او د نیکه نوم دی قرن. بعضی مورخینو کتابونو لیکلی دي چې دی په یمن کې په یو علاقه کې پاتې کېدو، او دغه علاقې او د بسته نوم دی قرن، ځکه دته اویس قرنی وی. حضور مبارک د بارکه په خپل فرمایلیو ان رجلا یاتیکم عن الیمن، و یو کس برازی د یمن نا یقال له اویس، چې دته به اویس وی. خلق به وتنوم اویس اخلی، د دنوم به اویسی، او د په دې بدن باندې با د برګي او د برس بیماری لګیدلی. دا اویس به د رب ذوالجلال دربار کې دعا وغواړي. لا نبی علیہ السلام لیدل نه دی، ځکه خو دې تابعی دی چې نبی علیہ السلام نه دی لیدل. نبی علیہ السلام هم ظاهری دی، یو بل سره آمنے سامنے چرته نه ده شوی، خو نبی علیہ السلام خپل صحابو ته تذکرہ کوي. مشکات شریف کې چې کله د یمن او د شام او د اویس قرنی تذکرہ کوي، نو مشکات شریف کې دا روایتونه موجود دي. حضور مبارک فرمای د اویس قرنی چې د یمن نه برازي، د په بدن باندې با د برس او د برګي مرض هغه داغونه سپین سپین به پیوي. دی به د رب په دربار کې دعاګانې غواړي، رب ذوالجلال به د بدن نه دک داغونه او د برس بیماری ختم کی. همه الا موضع الدینار او درهم، دومره به د سپین داغونه او د برس بیماری به ختم شي چې یا به یو د درهم عمره یا د دینار په مقدار باندې به دا داغ دا بیماری دا برس مرض دا به پاتې شو، نور به بدن نه دا ټوله بیماری ختم شي. حضور مبارک د بارک فرمای
چې د ده په یمن کې صرف مور وي او د مور نه علاوه نور به په یمن کې د ده څه وي. او روایت د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی، ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، په ټولو تابعینو کې د ټولو نه بهتر او افضل او اشرف تابعی چې دی هغه اویس قرنی رضی الله تعالی عنه دی. دا حضور علیه الصلاۃ والسلام د دې هغه ارشادات او فرامین او بشارتونه خپل صحابو ته بیان کړ. بیا د اویس قرنی رضی الله عنه چې کوم تاریخ دی هغه دی کتابونو کې لیکل شوی دی. حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت الله علیه د دې یو کتاب دی تذکرة الاولیاء، په دغه کې دا روایت موجود دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای د حضرت اویس قرنی رضی الله عنه بارکه چې کله د رب ذوالجلال دربار کې اویس قرنی رضی الله عنه لاس پورته کې دعا غواړي، نو د حضرت اویس قرنی رضی الله عنه د دعا په برکت باندې رب ذوالجلال د بنو ربیعه قبیلی او د قبیلی مدور چې څومره ګډي بيزي دي او د هغې په سرمنو باندې څومره ویښته دي، نبی علیہ السلام فرمای د اویس قرنی رضی الله عنه د دعا په برکت باندې رب ذوالجلال زما د امت د قبیله ربیعه او د قبیله مدور چې څومره ګډي بيزي دي د دې د سرمنو د ویښتانو په مقدار باندې رب ذوالجلال زما امت ته بخشش نصیب کړي. دومره د لوړې پای مقام رب ذوالجلال حضرت اویس قرنی رضی الله عنه ته ورکړي. ابن مکین فرمای طبقات ابن سعد کې دا روایت موجود دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمای خپل صحابه ته د حضرت اویس قرنی رضی الله عنه بارکی چرته اویس قرنی حضور مبارک ته نه دی راغله او نه نبی علیہ السلام اویس قرنی لیدلې، خدا اویس قرنی په یمن کې پاتې دی، بچپن حالت دی او د بچپن په وخت کې د حضرت اویس قرنی رضی الله عنه پلار عامر دی وفات شو. چې دی وفات شو د یو والده و، یو مور و او هغه مور ډیره زیاته کمزورې و، بیمار و. اویس قرنی رضی الله عنه د حق متلاشی د اسلام پیغام چې دته ورسېدو یمن ته، اویس قرنی اسلام او دین د قبول کو. خود مور د خدمت د وجنا د مدینه منورې سردار زمونږ استاد د غمخوار خدمت کې حاضری ونکا، د مور خدمت کولو پاغي کې خپل زندگی تیروله. اویس قرنی با دروازه به خپل روزګارم کولو، کار بهم کولو، ګډي بيزي بهم سرولې او اغه نه بچ کما پیسې او نفع براتلا دا اغه نه به دومره ځان ته پاتې کول چې د مور خدمت به پکولو. نور به په دغه زنګل د یمن کې چې کم قرن علاقه وا پدې کې به کم غربا یتیمان مسکینان پاتې کېده، پاغي باندې به د خپل پیسې او دا کوم نفع چې بدل راتله دا به تقسیموله. خډیر به پناه محبت د مدینه منورې د سردار سره لیدلې کتلې نو لیدلې چرتم نو. حضور مبارک فرمای د ابن مکین روایت مطابق طبقات ابن سعد کې فرمای چې زما صحابه او زما دوست دا د یمن اویس قرنی رضی الله عنه دا زما دوست دی. او د حضرت جابر رضی الله عنه زوی دی حضرت امیر ابن جابر رضی الله عنه دی وی زه یو ورځ کوفې ته لاړم او د اویس قرنی رضی الله عنه سره زما ملاقات شو. حضور مبارک فرمایلی وې زما صحابه کله چې تاسو د یمن اویس قرنی سره ملاقات وکې نو تاسو ورته وایئ چې زمونږ په حق کې دعا مونږ ته وکړه چې رب ذوالجلال راته بخشش نصیب کی.
نو حضرت امیر ابن جابر رضی اللہ عنہ فرمای وی چې زما کله ملاقات شو دا ویس قرنی سره په کوفه کې وای ما دته وی چې ما ته د رب ذوالجلال دربار کې دعا راته وکړه وی ویس قرنی راته وی چې ته صحابي رسول ما ته مقام د صحابیت نه دی حاصل نو ته زمانه په مقام کې اوچته ز څنګه تا ته دعا وکما امیر ابن جابر رضی اللہ عنہ وی ما دته وی چې مونږ د کونینو د سردار فرامین او ارشادات او روایات اوریدلې دي چې حضور علیہ السلام فرمای خیر التابعین دا ویس قرنی رضی اللہ عنہ دی تالی دل نه دی حضور مبارک تاسو سره آمنے سامنے نه ده شوی خو ستا ذکر به حضور علیہ السلام پخپل مجلس کې کولو صحابه کرام به تشریف فرمو او ستاسو ذکر خیر به اوریدو او مونږ ته به مبارک فرمایل چې حضور علیہ السلام به ویل چې خیر التابعین په تابعینو کې د ټولو نه بهتره هغه د یمن اویس قرنی رضی الله عنه دی نو تاسو ما ته دعا وکړئ وی بیا ما ته دعا وکړه د اویس قرنی رضی الله عنه بارک راضی شیخ فرید الدین عطار رحمت الله علیه تذکرۃ الاولیاء کې لیکي وی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې کله د الله د پاکو خلقو تذکره کوله د پاکو خلقو تذکره حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوله د نیکانو د اولیاء چې کومه طبقه ده د رب ذوالجلال نیکان او پاکان خلق دي وی حضور علیہ السلام چې کله د دې تذکره کوله حضور مبارک کو فرمایل چې د رب ذوالجلال په نس باندې محبوب ترین لوی خلق هغه دي اولیاء هغه خلق دي چې هغه پرهیزګار خلق دي نیکان اولیاء صلحاء هغه خلق دي چې هغه په دې خلقو کې پټ پراته دي د لوی مرتبو خاوندان وي خو چاته به پته نه لګي چې دا دومره د لوړ مقام خاوند دی ډیر کرته داسې وشي مونږ چم گاون کې علاقه کې داسې خلق موجودي مونږ ته پته نه لګي خو چې کله بیا دغه جنازه وشي بیا د علاقې خلکو ته پته ولګي چې او دا خو د ډېر لوی مرتبه خاوند د کونینو سردار فرمای رب ذوالجلال ته محبوب خلق هغه دي چې هغه په دې خلکو کې دنه پټ ګرځيږي او معلومیږي نه او لوی پرهیزګار خلک دا د رب ذوالجلال په نس باندې لوی اولیاء او رب ته ډېر محبوب خلق دي دغه رنګ اویس قرنیم د یمن په ځنګلو کې پاتې کېدو چاته پته نه وه چې دا د رب ذوالجلال دومره لوړ د مقام خاوند دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام د نخې نشانه بیان کې خپل صحابه ته د عمر فاروق سے دور دی اویس قرنی راغو مدینه منوره ته مکه مکرمه ته راغو یا میدان د عرفات ته عمر فاروق صاحب چلاړو وکړو کمی نشانی چې حضرت امام الانبیاء جناب محمد رسول الله دا اویس قرنی خودلې وي عمر فاروق صاحب چوکته تاسو کو اویس قرنی د یمن وی دا اویس قرنی د یمن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاسو متعلق مونږ ته ډېر فرامین او ارشادات فرمایلی دي تاسو زمونږ په حق کې د رب په دربار کې دعا غواړئ وی اویس قرنی صاحب ډېر لوی دعا د عمر فاروق صاحب په حق کې غوښته وی بیا عمر فاروق صاحب خود دور امیرو ورته وی تلک دلته انتظار وکا او زر اعظم تا د لارې د پاره څه سامان در کوم زاد راه دل در کوم چې ستا د پاره غا پکار راشي او ته په لار کې استعمال کې وی اویس قرنی چې د دې دنیا نه ډېر یو کناره کشو بس صرف دومره به د ځان د پاره پرېخو چې د وخت کار پې کېږي او د خپل مور علاج پې کېږي نور به لار ځان سره هیڅ نه ساتل هغه به په غرباو باندې تقسیمول وی اویس قرنی سره 2 دراهم عمر فاروق ته وی دا 2 دراهم دی را سره دا زما د سورلې د پارم کافی دی کته مال دومره ذمہواری راکې چې دا 2 دراهم نه اخوام ستا زندگی شته او تعالی مرګ ناراضي نو بیا را لراکه چې سمرا لراکه راکا عمر فاروق سے وی دا خو ما تم پته نشتا چې مرګ به مال کله راضي دا دومره مال حال دی چې دا به ټول ختموم کنه به ختموم وته وی کده د 2 دراهمو نه پس د زندگی ته ما ته ذمہواری اخلي خورا لراکا عمر فاروق صاحب اویس قرنی له جواب ورنکو او دا اویس قرنی باره کې راضي
وای دې د دنیا نه دومره کناره کشو دروازه به روجی نیولې عبادت به کولو د شپې به ټول شپه د رب ذوالجلال په دربار کې د بجړاګانې او فریادونو ذکر اسکار او عبادت به کولو یو کس لړو د دیدار ته اویس کرنی چوکتو دی په یو داسې د غربت په حالت کې وکتو چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د اویس کرنی باره کې یو علامه به مخه ته کې خوا چې حضور علیه السلام فرمای دا ډېر لوی پای خاوند او لوړ مقام دی د رب ذوالجلال دربار کې او دا اویس کرنی صاحب حال ته به کتو د حضور علیه السلام فرامینو ته به کتو علاماتو ته به کتو مقام به را یادولو او د مخامخ جوسی ته به چکتو وای دا صاحب وای چې ما دته وکته وای زما د سترګو نه اوخ کې روانه شوې چې څومره لوړ مقام دی او دا په کوم انداز باندې دی وای ما دته کته ویس کرنی صاحب ته جړل می ویس کرنی صاحب چې ما ته کته غم په جړا شو یو داسې حالت کې د ځان جوړ کړو چې دا خلق ما دلته نه پیژني عام یو ځان نه یو عام کس جوړ کړو او د رب ذوالجلال پنځ باندې دا ویس کرنی ډېر لوی مقام حضور علیه الصلاۃ والسلام چې کله د دنیا نه پرده کېدو د دنیا نه وصال کېدو یو ډېر سخت ساتو حضور مبارک یو وصیت کو چې دا ما کوم جبا چولې د کمیس د پاسه چې کوم اوګدا لباس چولې کیږي دې ته جبا وي دا جبا چې ما چولې وي د دې حقدار د یمن اویس قرنی دی اویس قرنی چرته د حضور مبارک دربار ته نور راغلی صرف د مور خدمت کولو د مور خدمت په دنیا کې د دین یو بل لوی سعادت نشته دی ځکه د مور یو ډیر لوی عظیم نعمت دی خو د حضور علیه السلام سره د اویس کرنی بے پناه مینا محبت وا حضور علیه الصلاۃ والسلام وصیت کو حضرت عمر فاروق او حضرت علی رضی الله عنهم دې ته وصیت کو چې تاسو بلړ شه زما دا جبه به یو سي او یمن ته بلړ شه په یمن کې به اویس کرنی نامه باندې یو کسي داغه په وجود باندې با برګي مرز وي او هغه داغ به په لګیدلی وي غنم رنگی وي رنگ به سور طرف تمایل وي او درمیانه قد وي او دا ولو ترمنځ با دی به فراخ وي یعنی مضبوطی ول یو مټه وي دی را روان شو د حضور مبارک د وصیت مطابق حضرت علی رضی الله عنه دی عمر فاروق رضی الله عنه دی د حضور علیه الصلاۃ والسلام هغه د برکتونو نه ډکا جوبه ور سره ده دی د حضور علیه السلام سره دنه وخت تیر کړي په دربار رسالت کې یمن کې اویس کرنی دی خو د حضور سره داغه به پناه مینه محبت ته د حضور علیه السلام مو سره ډیر لوی پایا کې مینه محبت ته لیدل کتل نه دی ضروری نه ده چې یو کس چا لیدل نه وي او داغه سره محبت وي او داغه سره محبت نه دا خبره ضروری نه ده اویس کرنی رضی الله عنه تاریخ گواه دی چې هغه صحابي نه دی خو تابعی دی نبی علیہ السلام نه دی لیدلی او صحابه لیدلی ځکه وته تابعی وي حضور علیہ السلام اویس کرنی نه دی لیدلی خو چې د یو بل سره د زړه تعلق او محبت دی حضور علیہ السلام فرمای دا جبا دا د اویس کرنی رضی الله عنه حق دی دا باغه ته وړه عمر فاروق سے حضرت علی سے را روان دی یمن تر ورسید د یمن په ځنګلاتو کې ګرځیدو چې کومه نخ نشانی وته حضور مبارک خودلې وي هغه چوکته په ځنګل کې یو صاحب ولاړ دی د رب ذوالجلال په عبادت باندې چې کته عبادت نه فارغ شو دی وسره خپل تعارف کوي حضرت علی سے عمر فاروق سے چې مونږ راغلی یو د نخلستان د مدینه منورې نه د نبی علیہ السلام د طرف نه زمانوم حضرت علی دی د دنوم حضرت عمر فاروق دی او مونږ د نبی علیہ السلام د طرف نه تا اول سلام وایو بیا چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته کومه نخ نشانی خودلې وي هغه وی دا به تاسو ته بل اویس خودلی هغه اویس بزنیما وینا مونږ ته چې کومه نخ نشانی خودلی دي هغه ټول پتا سو کې موجود دي سشي لراغلی وی دا جبه میرا وړه د تاسو لا د حضور علیہ الصلوۃ والسلام طرف نه تاسو له تحفه ده تاسو د دې حقدار یې دا به تاسو اچوي اویس وی بزنیما تاسو جوړ غلط ځای لراغلی وینا بالکل هغه هم تاسو یې اویس کرنی د غینه جوبه واغشتا اوس د دې لوی مرتبه ته ګورا او د اجازه ته ګورا هغه جوبه د حضور مبارک را واغشتا اول په خپل سر باندې کې خودا به پسترګ باندې کې خودا او بیا د رب په دربار کې لاسونه پورته کربا دا جوبه د نبی له سلام ترغه وخت پورې برابر زدا نه اچوما
تر کم وخت پورې چې تا د حضور علیه الصلاۃ والسلام ټول امت ته بخشش نه نصیب کړي. اویس کرنی لاس پورته ک دعا غواړي او د دعا نه پس رب ته په سجده باندې پریوزي د رب ذوالجلال د طرف نه. نبی علیہ السلام فرمای وای زما په دې امت کې داسې خلک موجود دي چې د رب ذوالجلال د طرف نه اغیتا زړه ته القا کیږي. وای داسې خلک موجود دي. داغه خلکو نه یو اویس قرنی رضی الله عنه د رب ذوالجلال په دربار کې په سجده پریوتو او د رب ذوالجلال د بندګانو د نبی علیہ السلام د امت د پاره د بخشش دعاګانې غواړي. د رب ذوالجلال د طرف نه د تلقا وشه اویس قرنی د حضور علیه الصلاۃ والسلام د امت نه څه خلکو ته بخشش هغه وشو. ته دا جبه واچوه. اویس قرنی وی ترغه پورې زه جبه نه اچومه چې تر څو د نبی علیہ السلام امت ته بخشش نه نصیب شوه. په دغه دوران کې عمر فاروق صاحب جلالی صحابي دی حضرت علی رضی الله عنه ورمخ شو. اغي وی دومره دا سجده وګد شو. اغي وی کدا اویس قرنی رضی الله عنه نه روح پرواز کو आवाज چې ورکو اویس قرنی سر روچت کو ورتارس کوي اے د الله د رسول صحابه ما به ترغه پورې سر نه روچتولې تر کومه چراته رب ذوالجلال په خپل فرمایلی نو چې ما د نبی علیہ السلام امت ته بخشش نصیب کو. وی دا غینه پس جبر واغشتا دیتم دعا کا او حضور علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ارشاد موجود د مشکات شریف کې وی روز د قیامت چې کلا خلق زی جنت تا ار یو کس سره به حساب کتاب کیږي جنت ته ځي. وی دا ویسه کرنی نمبر چراشی رب ذوالجلال بدته وی ودرېګا ویسه کرنی وی دی بودريږي. حضور علیہ السلام فرمای وی ویسه کرنی به یوازې جنت ته نزي. هغه وخت کې د ربیعه قبیله او د مدور قبیله سره غټ کندکونه د ګډو بيزو هغه عمره چې څومره د هغه باندې سرمنی د هغه سرمنو باندې چې څومره وختانی حضور علیہ السلام په خپل باندې فرمای. روایت د عمر فاروق صاحب دی وی حضور علیہ السلام فرمای چې دغه کندکونو دغه ګډو بيزو په بدن باندې چې سرمنی دي هغه سرمنو باندې وختان دي دغه وختانو د مقدار مطابق با اویس قرنی رضی الله عنه زما د امت بخشش کې وزن سره بټول جنت ته بوزي. او د مظاهر حق په حواله سره چې کوم جدید انوي چاپ شوی دی د دې روایت لاندې لیکي وی د آذربایجان باندې بیا یو جهاد پاغه جهاد کې اویس قرنی شریک شو. اویس قرنی ته دوه روایت دی یاد ته بیماری راغه او یا په دې جنگ کې دی شهید شو. هغه ملګری د جنگ چې د سره اغي دی پلاره کې دی دفن ک چې د جنگ نه را واپس شو. اویس قرنی چې کم ځای کې دفن شوی نو مظاهر حق چې د مشکات شریف شرح ده دغه روایت مطابق چې واپس دی راغه کم ځای کې چې د اویس قرنی رضی الله عنه هغه مزارو هغه قبرو هغه دغه ځای نه دغه نشانه ختم شوی وي. د دې د پاره چې زندگی څنګه د اویس قرنی داسې ګمنامه تیر شوی و دغه رنګ د قبرم ګمنام دی. بعض بیا دغه قبر خودل دي چې دا په یمن کې دی بعض یو ځای کې خودل دي. خدا دا هغه خلقو چې د رب او دغه د رسول سره دن باطنی یو مینا محبت وا دغه رنګ بیا د الله د نبیم دغه سره یو بے پناه مینا محبت وی. رب ذوالجلال دی زمونږ او تاسو د ټولو